أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا سورہ نساء 138 نمبر آیات تے 15 سپارہ دا مخ کے آیات کے حال د منافقانو ذکر شو چې کله ایمان ښکاره کوي او کله کفر مسلمانانو ته مخامخ شي نو وایي مؤمن مسلمان یم او کله چې کافرو سره یو ځای شي نو بیا کفر کوي نو الله تعالی د دوی متعلق او فرمایل چې زه به دوی ته بخښنه نه کوم او نه به دوی ته نیغه لار ښیم نو دوی په دین کې دوکه کوي او دین سره لوبې کوي نو الله تعالی هم دوی ته د سزا زیری ورکوي بشر المنافقین زیری ورکوي منافقانو ته بأن لهم عذابا الیما چې یقینا د دوی د پاره عذاب دې درناک بشارت خوشخبری ته وای او دلته خودوی ته عذاب علیم ذکر دې نو مفسرین فرمایي چې دا د تحکم او سپکوالی د وجه نه دوی ته دا ذکر دې دوی ګناه کوي نو الله تعالی هم دوی ته په عذاب باندې زیری ورکو د وجه د سپکوالی د دوی نه او یادا چې بشارت بشر المنافقین نو بشارت زیری دا هغه خبرې چې په مخ کې بشره کې اثر پیدا کوي چهره کې بدلون راځي نو برابر خبره ده د خوشحالی خبره یو که د غم مطلب د خوشحالی خبر دی واورېده نو په مخ د خوشحالی اثار ښکاري او که د غم خبره واورېده نو بیا په مخ د غم آثار ښکاري نو دلتم دغه د غم خبر دوی ته ذکر دی چې دوی د پاره عذاب علیم دی دردناک عذاب به الله ورکوي دا کم خلق دی الذين اغكسان يتخذون الكافرين اولياء چنسی کافرانو لرا اولیاء په دوستانه سرا من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نا هغه خلق چې کم د کافرو سره دوستانه کوي مینا کوي محبت کوي نو دوی د پاره د عذاب دردناک دی ولی دوی د کافرو سره عزت طلب کوي او حال دا چې عزت د الله سره دی دوی کافر ته منډوي الله طرف ته نزي نو چې کله د کافر ملګرتیا او دوستانه کوي او د مسلمانانو نه کوي نو د دې وجه نه دوی ته دردناک عذاب دی نو رب فرمایي یتخذون الکافرین نسی کافران اولیاء په دوستانه سره نو کداغه دوستانه د وجه د محبت نه نو بیا خو دا غوي پشان دی لکه ورپسې آیات کې راځي او کنه دا دوستانه ظاهری اسباب سره نو بیا په ګوننګار دی ځکه کافر سره به دوستانه نه کې داغه افکار او سوچ دا جدا دی او ستا جدا دی ته قائل د دیني او هغوی منکر د دین دی
او ته منکر د عبادت د غیر الله نه یو هغوی د غیر الله عبادت کوي نو د دې وجه نه ستا افکار او د هغه افکارو کې فرق دی نو ته څنګه هغه سره دوستانه کې ایبتغون آیا تلاش کوي دوی طلب کوي دوی عندهم د دې کافرو سره العزت عزت دوی کافر سره عزت ګوري فإن العزة لله جميعا یقینا عزت لله خاص الله سره ده جميعا ټول عزت د الله سره ده زکه دا د الله صفت ده چاته عزت ورکي او چاته ذلت تعز من تشاء وتذل من تشاء نو کله چې د الله صفت ده عزت ورکول او د الله صفت ده العزیز زورور ذات او العزیز عزت ورکون کې ذات نو بیا د بل چانه د عزت طلب ولې کوي کافر خدا الله دشمن دی غسر عزت د کمزې شو نو منافق اکثر ظاهری حالات ته ګوري نو هغه کافر طرف ته منډه کوي او د کافر سره دوستانه کوي رب فرمای ایبتغون عندهم العزه آیا تلاش کوي دوی عندهم د دې کافر سره العزت عزت فإن العزة لله جميعا یقینا عزت لله خاص الله لرا جميعا طول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله وقد نزل عليكم او یقینا نازل کړه الله تعالی علیکم پتا سو باندې فل کتاب په قران کې په کتاب سشه نازل کړي اندا خبره اذا سمعتم آیات الله کله چې واورئ تاسو آیات الله آیاتونه د الله یکفر بها چې کفر کې دي شي پاغه سرا ويستهزأ بها او ټوکه کې دي شي پاغه سرا فلا تقعدوا معهم نو مکه نه تاسو د دوی سرا یو مجلس ته چې پاغه کې د دین پسې ټوکی کیږي او د دین پسې خندا کیږي نو داسې مجلس کې ناستا منع ده که یو سړی په دې مجلس کې ناستو نو د محبت د وجه نه ناسته نو بیا خو پشان د دوی دی یو مجلس ته او هغه پته د درته چې په دې کې د الله د کتاب پسې ټوکی کیږي او د الله د احکاماتو پسې ورغله نه خو چانه خبر شو چې فلان کې مجلس کې کیږي نو هغه مجلس تبم نزي او نن سبا خو خلق کوي داسې آیات الله نه مراد قرآن آیاتونم دیو اغه نخې د دین د اللام دی مثلا کم شیزونه چې هغه د دین نخې دی او هغه پسې خندا کیږي نو دا کفر او دوی سره چې کینې نو په دغه وخت کې تم دا غوي پشان لکه ګيري پسې ټوکې کول خندا کول او ته دا غوي سره کینې اذان پسې ټوکې کول خندا کول منځ پسې ټوکې او خندا کول اسمره عبادت دي ټولو پسې ټوکې او خندا کول نو دا داسې شول کته چې دا غي د ډلې نه اشرف علی تانوی رحم الله فرمایي ک یو کس دا غوي سره په مجلس کې د یو ضرورت د وجه ناسي مثلا چا سره کار دیو دا خبره په خینه لګي خو بیام ناسته نو دې بیام ګونانګار دی پادې سي دې رسته دی راشي بیا یادا چې په یو مجلس کې دې ناسته او هغه خبره خون ور کوي دین پسې ټوکې او خندا خون ور کوي نو بیا خو دې په دغه وخت کې دا غوي د ډلې نشو بالکل اغه چې څنګه کافر دي نو دیم دا غي پشان شو او کنه دې پدې نیت ناسته چې زدوی ته دعوت ورکم او دې کار نه منکم نو بیا افرمای چې دا عبادت ته زکه د ثواب په نیت ناسته چې دوی زده کار نه منکم نو بالکل چې منکول شي نو منه کا پدې کې به الله تعالی اجر درکې فرمای یقینا نازل کړه الله تعالی په کتاب کې کله چې اورې تاسو پیاتونو د الله چې کفر کېږي پاغه سرا
یا ټوخی کېږي هغې پسې فلا تقعدوا معهم نو مکې نه تاسو د هغوی سره حتی تر دې یخوضوا فی حدیث غیره چې مشغوله شي دوی په نورو خبرو کې د دین خبرې شروع کړي نو بیا خیر دی که ورسره کښېنې او چې د دین پسې ټوکې کوي نو نه به کښېنې. امام قرطبي رحم الله فرمایي چې رضا په کفر سره دا کفر دی، ته د چا په کفر راضي نو دا بیانې کفر دی، نو ته د کافرو سره ناست او دین پسې ټوکې کېږي او ته په دې خوشحاله نو دا لکه فرمایي رب انکم یقینا تاسو اذن په دغه وخت کې مثلهم په شان د دې کافرو یې، دا چې څنګه کافر دي نو دغه شان ورسره تاسو هم یې، ځکه د دین پسې ټوکې کېږي او ناسې. مفسرینو د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله دا عمل نقل کړي چې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله هغه چاته سزا ورکړه چې کم کس روجو لیکن د شرابیانو په مجلس کې ناسو هغوی شراب سکل او دی ورسره ناسو، حالن کې دی روجو خو هغې شرابیانو ته چې کومه سزا ورکوله نو ده ته یې ورکړه چې ته ولې په مجلس کې ورسره کېناست. او بیا دلیل کې دا آیات پیش کړ چې الله فرمایي چې کله یو د ګناه مجلس یو د ګناه محفلی نو هغې نه تاسو پاسئ ځای ته چې کېنئ نو بیا خو په دغه وخت کې تاسو د دوی په شان شوئ نو کومه سزا چې هغوی ته د هغه سزا به تا ته ملاویږي. ان الله یقینا الله تعالی جامع المنافقین راجمع کونکې د منافقانو دی والکافرین او د کافرانو دی فی جهنم په جهنم کې جمیعا ټول لرا، دا ټول به الله په جهنم کې راجمع کی، کم چې منافق دی او کم چې کافر دی دا ټول به جهنم کې یو ځای کېږي. بیا ګورئ بشر المنافقین زیر ورک منافقانو ته بأن لهم عذابا علیما چې یقینا دوی د پاره عذاب دی دردناک. الذین دا منافقان هغه کسان دي یتخذون الکافرین اولیاء چې نیسی کافرانو لرا اولیاء په دوستانه سره من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نه. ایبتغون آیا تلاش کوي طلب کوي دوی عندهم د دې کافرو سره العزت عزت، فإن العزت لله جميعا یقینا عزت د الله سره دی ټول. وقد نزل علیکم او یقینا الله تعالی نازل کړی علیکم پتا سو باندې فی الکتاب په کتاب کې اندا خبره اذا سمعتم آیات الله کله چې اورئ تاسو پایاتونو د الله یکفر بها چې ټوکی کې دی شي کفر کې دی شي پاغه سرا ويستهزأ بها او ټوکی کې دی شي پاغه سرا فلا تقعدوا معهم نو مکه نه تاسو د دوی سرا حتا تر دې یخوضوا فی حدیث غیره چې مشغول شي دوی په نورو خبرو کې. انکم اذا مثلهم یقینا تاسو په دغه وخت کې پشان د دوی. ان الله جامع المنافقین والکافرین یقینا الله تعالی راجم کون کې د منافقانو کافرانو لرا فی جهنم جميعا په جهنم کې جميعا ټول په یوځه. صلی الله تعالی علی خیر محمد و آله و صحبه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير محمد و آله و صحبه اجمعین. الله رحم کرمو کې گناهونه معاف کې په گناهونو مدافع قلم راخ کې اخر خاتمه مو بالایمان کې ایمان د زوال نه مو ساتي، د خپل قهر او غضب نه مو ساتي، شرمندګۍ رسوایی دنیا آخرت نه مو ساتي، حیا پردې را باندې واچولې کې ظالم د ظلم نه مو ساتي، مظلوم د بد دعاو نه مو ساتي، مخلوق د محتاجۍ نه مو ساتي. کریم الله خپل ځان ته محتاج کې کریم الله څومره حاجات الله زمونږ د ټولو حاجتونو پوره کې الله مشکلات مو حل کې کریم الله زمونږ د ټولو منګولې او جولې د خیر او برکت نه ډکې کې الله زمونږ د ټولو کورونه د کور کمرې صحنونه د حلال رزق نه ډکې کریم الله مونږ ټولو باندې د خپل علم عمل رزق او اخلاص دروازې را پرانیستلې کې
الله څومره بیماران د اهل اسلامي کورونو کې هسپتالونو کې د ناستو کسانو کې الله مونږ ټولو ته صحت کامله عاجله مستمره د نیک عمل د پاره را نصیب کې الله پکړي ګناهونو مدافع قلم راخ کې الله زمونږ د ژوند د لمحې لمحې سکند سکند ګناهونه معاف کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه